بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي. آدم ابن ایاس استادان دغلت دوشو د شعبه استادان دوشو عبد الله بن ابي السفر او اسماعيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. صحابه کرامو کې ډېر کم صحابه داسې دي چې د هغې پلار او زوی ایټ ا ټایم صحابه وي، او بیا داسې خو پکې ډېر کم دي چې پلار زوی سره نیا نیکه هم صحابه وي. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا شرافت حاصل دی چې هغه پخپله د هغه کوروالا، د هغه پلار، د هغه مور، دارنګې د هغه بچي ټول صحابه دي. دا شرف صحابه کرامو ته بل چاته نه دی حاصل چې درې نسل دی په هغې کې صحابه وي. البته دا شرف ډېرو ته حاصل دی چې دوه کسان صحابه وي. دوه دا مطلب چې دوه نسله پلار او زوی، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو، دارنګې عبدالله بن زبیر، نور بے شمېره خلق. دې باندې هم یو تحقیقي مقاله لیکلی شي چې کم کم صحابه داسې دي چې هغه پلار او زوی دواړه صحابه دي. علم یو پلار ده. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب د ایمانو. امونږ ویلو ایمان د څه شي نوم دی؟ ایمان بیشک د دې نوم دی چې انسان په زړه کې تصدیق وکړي او په ژبه اقرار وکړي، لیکن داسې ونه نه وي چې د هغې دی څه جرړې نه وي یا د څانګې نه وي، یوازې تنې ته سوکونه نه وي. نو اعمال که ماهیت د ایمان کې داخل دی او که نه دی داخل، خو د هغې اهمیت په خپل ځای باندې دی. کہ بالفرض سړی دی ته وګوري چې په زړه کې یقین پیدا شي او په خوله باندې د هغې اقرار او تصدیق وکړي، دې ته ایمان وایي. نو بیا زما په خیال دنیا کې به څوک کافر نه وي. ځکه فرعونیانو هم دا تسلیمول چې موسی علیه السلام صحیح نبی دی. دارنګې ابلیس هم په دې پوهېدو چې الله رب العزت خالق کائنات دی. دې سیز باندې لږ دغه پهلو باندې هم سوچ پکار ده. اهمیت د اعمالو په خپل ځای باندې ده. اهمیت اصل کې دلالت کوي په دې باندې، دا اعمال دلالت کوي په دې باندې چې دې سړي زړه کم طرف ته مایل دی. بعض متاخرین وی وروستو خلقي لیکن د دین نکتې داسې طریقې سره بیان کی چې پای مایل له مشکلات حل شي. امین احسن اصلاحی تدبر قرآن مصنف سے کم دے دیوئی چې کله ما حدیث ویل مدرسه اصلاحیه کې، نو زه په دې نه پوهېدم چې د انسان د ګیټو د ښکاره کولو کې څه لاجک دی. نارینه دپاره حکم دا دی چې د ګیټې د ښکاري، یوازې مونځ کې نه، مونځ د بهر و. بیا وایي چې زه خپل استاد حمید الدین فراحي په دې پوهه کړم، نو ما د هغه په مخ کې کنچي راواغسته، خپلې پنسې همې کټ کړې. د خلکو خیال لایي چې ګنې اصلاحي منکر حدیث نه، منکر حدیث نه دی، باعثونه باندې هغې شبهات پیدا شي، پکار دی چې د هغې جواب وکړی شي. نو بیا دا لیکلي دي چې ما ته د ګیرې اهمیت هم نو معلوم، اصلاحیه ولا ول ګیره خریله
ما ویل چې دې کې سری د اسلام دې کې سری. یو ځل بار مونږ وتلو سډېره معمولی غوندې هوا لګېده، ایله وجود په پوهېده چې هوا ده. یو ځای کې ایره پرته وه، نه استاد ما ته چې لږ ایره راواخله. ما ایره راواغسته، نه ما ته چې د هوا کې اوله ما وویشته. نه ما ته چې ستا مسله حل شوه. څنګه حل شوه؟ دا هوا خو ډېره معمولی ده، ایره هم ډېره معمولی ده، خو که یې دا ایره په دې هوا کې والوزوله نو دې ته د هوا سمت خو نه خو یو ډېر معمولی څیز دی، لیکن هغې سمت د هوا خو دغه شانتې ګیره ده. ګیره د انسان د باطن سمت ښیي چې دا کم طرف ته روان. بس په دې بنیاد باندې دا حدیثونه حل کړه. تاسو لکه چې مونږ وایو دا په دې بنیاد حل کوي چې دا د ایمان څنګه حصہ ده او دا ولې ایمان دی. په دې باندې د انسان د باطن سمت معلومي او سمت زمونږ ایمان دی. یو سړی چې هغه دا حرکات کوي، دا کارونه کوي، دا کوم چې قرآن حدیث دلته لیکل دي، تو دا به د هغه د ایمان علامت د انډیکیټرز شو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. دا اصل کې رستو دا حدیث دی، بیا وایي سمدستی دی پسې. سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې مونږ مسلمان چاته ویلی شو او کامل مسلمان بسوکی. سوال لاغدای چې ای المسلمین افضل، غوره مسلمان څوک دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي په جواب کې وایي چې کم مسلمان په باره کې ته تپوس کې ناغا غدای چې سلم المسلمون من لسانه و یده. المسلم الذي سألت عنه، هغه مسلمان چې داغه په باره کې ته تپوس کې چې کامل مسلمان بسو کی، افضل مسلمان بسو کی، نو دا چا باره کې چې تپوس کې ناغا غدای چې سلم المسلمون. سین لام میم محفوظ حفاظت ته وایي. اسلام ته ولې اسلام وایي؟ څوک چې اسلام قبول کړي دته حفاظت حاصل شي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. په دنیا کې حفاظت دارې چې دی مسلمان شو، نو دغه د مال نه لوټلو یا دغه د بې عزتۍ کولو شریعت اجازت چاله نه ورکوي الا بحق الاسلام. دارنګ آخرت هم د خپل محفوظ کا غیب بچ او چې کله دغه اسلام راغی نو دیوا نور خلق هم د خپل شر نه بچ ساتي. اولاد ته دا نصیحت مکوي چې تا ته څوک یو کنځلو کې ته د دوه سپېړه وباسه، دا غلط تربیت ده. هغه ته وایي چې د ځان د بچ کولو کوشش کوه او جواب مکوه. قوم معاشرہ کے چې تربیت کئی خلق په دې طریقه باندې چې اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے نو دا وایي داسې کیږي. دې ته بغیرتی خودل نه وایي، دې ته اخلاقی بڑوتری وایي، اخلاقی برتری ورته وایي. دا اخلاقی برتری دا چې انسان د چا د بدو په جواب کې بدو نه کوي. خلق خډیر جات به وایي لیکن عمل په څوک کوي. حدیث کی بتاو ریدلی چې یو کافر دی بیا مسلمان شوی دی، هغه معصوق ذل مجاز کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو او چې کله باغه आवाज وکړ چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نو خلق براته باغه به توکان توګل لړ به توګل دا سوای. او بیا وی غرمه وخت کې یو ماشوم رااله ناغه چې خپل پلار په دغه حال کې ولید نو ویجړل. ناغه ورته ویل چې جاړما ستاره پلار نمخ کې چې کوم خلکو د دین د دعوت دا کار کړي نو خلکو اثر دغه کړی دي. نو دا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا جینې ماشومه سیده فاطمه رضی الله عنها روایت. دا هوتا ډیر ویلي خو په دې عمل څوک کوي. اسه داوی نه دی پکار چې لقد کان لکم فی رسول الله
اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. د صبر او د برداشت تلقین ضرور دی. انسان چې لویږي نه په خپل بیا پوهیږي چې مال کم وخت کې انتقامی کارروایی پکار دا کم نه پکار. خو تا معشوم تراول نه دا خودلی چې چا سوي دې د سپېړو بس د معاشري بدا حالي دا کم دی چې مونږ روان یو. خپل بچي په دې پویول پکار دی چې بل چاله نقصان ورکول نه دی پکار. ته چا شپول ناس شي مرا شوګو دارنګي د چا مال ته نقصان مو ورغوا په بس کې به پیسو مزه سکول والا ته دا تربيت ورکول پکار دی. دا د کلندرانو سره کې نه دی دا سکول او د کالج پالک نه خوشاله بجنه خوشاله لکه جنګه پیسې ورغی الګان پیسې نه ورغی اچي ورګي نو شل کې سال ورته 1 لک روپے ورغی دا ټول شوی. ستا په خیال دی والدینو خپل ذمہ داری ادا کړې ده په کور کې. معشوم چې ساته هغه ته جیب کې پیسې چولې چې بچی داستا کرای شو. نو دا زه چې خپل بچی ته د بل عزت اونه خیم نو زما عزت وسو کی زما عزت والا ریږي چې خپل بچی ته عزت خیم نو زمانه سم مراد ده د معاشري هر فرد او د معاشري هر فرد چې کله دا کار اختیار کی دا کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو معاشره کې واس خود سلم راشي چې زما کوشش دار شي چې بل مسلمان د زما د جبه او د لاس زر نه بچي. دا هر چا کوشش هي نو معاشره کې وامه نشي کورانه شي. د اختلاف حدود وي. د اختلاف دا مطلب نه چې ستا اختلاف پیدا شو او ته الله راواله سره سره دا الله ټولو کفار سره اختلاف دی او الله قادر دی ټولو له سپېړه ورکی خورګي ولا نه ابتلا کی په دې بنیاد باندې چې اختیار ورکا دا ابتلا ده. المسلم یعنی المسلم الذي تسأل عنه هغه مسلمان چې داغه په باره کې ته تپوس کې چې افضل څوک دی ناغه غره چې سالم دی بچ دی نور مسلمانان د سشینا داغه د الله جبه نه جب باندې سره ډېر کارونه کوي. ته چا احترام الفاظ کوي نو په جبه وي. ته چا غیبت کوي نو په جبه کوي. چا د کنزل کوي نو په جبه کوي. او ید لاس ته وي نو لاس کې دواړه لاسونه مراد دي لغوي او اصطلاحي دواړه لاسونه. پښتو کې خلک وي پلان کې بس ډېر لاس وي. په دې معاملې کې د پلان کې ډېر لاس دی. نو څنګه چې مونږه ید استعمالو په غنو مانو کې نو دارنګ عرب هم ید په غنو مانو کې استعمالي تو ټول په دې کې ور داخله ول پګاری. المسلمون جمع مذکر ویل دا دغه مسلمات داخلي کې باندې داخل وي. یو خدای لوم تکلیف نه ورګه خزه دا به وخت ټایم کې بل فرض گاڑی ته ولاړه نو تا خو گاڑی کې وته لګا په گاڑی کې څومره خلی نو څومره خبرې چې دا څه کوي دا وخت دې نو سوچتره نو بیا ډېر پکې عجیب خبره وږي پته نه لګي دا خلک خپل مور خور لري کنه لري او چې دې مور او خور یا لور ته دا قسمه تکلیف ملاوي شوی ده کنه ملاوي شوی دا معاشره ده. د انسان خپل ضمیر چې څنګه نه داسې دی د بل ته دا منفي سوچ چې کوي کوم انسان ته دې مطلب دا دا په خپل 2 نمبر سره دی. منفي سوچ چا واره کې مګوي. یو سره بلا دلیل لګیا شي یو زنانه پسې قرآن سورۃ النور کې بتاوي لیک چې الزام لګي په داسې خزو باندې چې مؤمنات دي او غافلات دي نو قرآن ال سزا لیکل دی بیا دا ملعون دی په دنیا او آخرت کې. دا زموږ ټول معاشره دی مصیبت کې نه خبره دا معاشره د اصلاح کوشش وکړ دی خو پای طریقه نه کم چې ویلګر مولا کولا معاشره اصلاح دی وکړي شي لیکن تعبیر د الفاظ لري په خطرې طریقه وکړي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کولا شانته کو او د لسان او د ید نوا بل مسلمان بچ ساتو. دا یو کس ته نه وي دا ټولو ته وي.
مونږ شل کسان یو، زمونږ د هر فرد دا کوشش چې زه د فلان کې ته نقصان ورنکم، نقصان نه راځي. چونکه اکثر کارونه په جبا او په لاس باندې کیږي ځکه نسبت هغه ته وشو. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، او هغه مهاجر د کم په باره کې چې تپوس کې المهاجر الذي سألت عنه. مهاجر هجرت څه ته وایي؟ یو ځای پرېښودل او بل ځای ته تلل. د نبی صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت چې شوی دی ناسنګه شوی دی، هغه یو کله پرېښی دی بل کلي ته تللی دی. هجرت خدا مفهوم دی، لیکن کامل مهاجر بسو کی، افضل مهاجر بسو کی، هغه څوک دی هجر ما نهى الله عنه چې هغه پرېښودو هغه څه چې الله دا غینه منع کړی. دا کامل مهاجر دی. هجران پرېښودو دوی، هجران او هجر دا پرېښودو دوی. مهاجر هجرت کوونکې پرېښودونکې. قال ابو عبد الله وقال ابو معاویہ حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله عن داود. اسناد اختلاف دی دا چې دې اسناد کې داسې اختلاف دی. نور خو بده کې سشتنه البته ابن حجر اسقلانی رحمه الله دلته لیکي چې حدیث کې هم تدا ویل چې مسلمان لوا پجبه او پلاس باندې ضرر نه ورکو. هو یستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق. دغه به استثناء کو هغه چې شریعت کې د حدود او نفاس تک نشته. یو سړی هغه بدکاری کړی او ثابت شوی د گواهانو په ذریعہ باندې، یا اغلا کړی او ثابت شوی د په گواهانو باندې، دنه بلاس پرې کولی شي کې باندې شي پرې کوله. حد زنا نفاذ بکیږي باندې کیږي. نو آیا دا سلم المسلمون من لسانی وی دی خلاف دی کې خلاف نه دی؟ نه دی خلاف، دې ته مستثنا وي. شرعاً د استثناء شوی دا ځکه معاشره کې چې کمروان خلقي ناغیله به سزا ورکول پکاري. د معاشره ټول خلق په خبرو نه سمېږي، لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. کم خلق چې الله توده دي کنه ایله بلته ورګلای وسمي په خبرو نه سمېږي، په نصیحت باندې کم خلق سمېږي. نو دوړه دباو چې سره کوي نو معاشره سمېږي. دا حدود او تعزیرات چې ګندې دام دک قسم سیز ده په دې باندې معاشره کې بګاړ ختمي. او پای کې ته سوچوږي یو ځل چې قتل کړي دی دا نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي نه. نو ځکه دې داغه په شانته کول پکار دي چې بل ته عبرت واخلي. په دا استثناء ده بده کې شرعاً. باب ای الاسلام افضل. ای الاسلام ای خصال الاسلام افضل. خصال لفظ پکې ور واچوا نو مسله وسمش. ای خصال الاسلام افضل، د اسلام کم خصلت ورده کم یو خویده د مسلمان نا چې هغه ډېر افضلی. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل. لیکن روایت بالمعنی شہر ہے تا تپوس کہ ان کے چې قالوا یا رسول الله دا ابو موسی شریف خبر ده او دا ابو موسی کوم چې ستا متن کې لیکل دی دا ابو موسی شریف رضی الله عنه ده. صحابه کرام تپوس کوي یعنی ابو موسی شریف تپوس کوي چې یا رسول الله پیغمبر ژوند دی صحابي او سره خوا کې ناشته نو یا رسول الله غویل شي په دې کې څه اختلاف نشته. البته چې کله یو سره اشتنه نه او مونږه غایبانه هغه ته आवाज کو چې یا رسول الله دا په کوم اعتقاد کو دا اوس اعتقاد ترلو مثلا دغه خبره تعلق اوس غیب سره شو او دا نه دا شو د غیر الله په دې وجه شرعاً دا جایز نه ده.
ندا د یا رسول الله شرعن جائز نه غایبانه دغه دا ندا د غیر الله شو. بعض حالات داسې وي چې پای کې یو سړی پتیش کې راشي یا حالات داسې جوړ شي ناغوي چې یا رسول الله کته ژوندې نو څنګه وخوا مخه وستان دا تاسو کړی ناغه ځان له جملې سیاق ځان له دلالت کی پیوان نه خو اغیثنی یا رسول الله کم چې خلک وایي یا نشر تیب کے بعد اشعار لکھی دی آخر کے خالص مشرکان اشعار دی خود خلق دا جذب حالاتی دا جذب دا حالات نے استدلال منگوایا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دارنگی مفتی کفایت اللہ مولانا اشرف علی تانوی آخر خلق رہے دا دین آباد شطحیات رشی شطحیات شینتوی حیی لفیات یہ تو غلطے منگوائے آگا غلطے ځان له حجت میں جوڑا دے چې ته دا وایې چونکې شاه ولی الله دا شعر ولې لهذا دا جائز دی غلط ده د مشرانو غلطه حجت مګنه ایو دا سه مشر چې هغه موحد دی نور خدا غنا د شطحیاتو کې څه سجنت دلی دي نو پای کتابونه هم لیکل نه دي پګار چې ته پای کتاب لیکل شروع کړې د شطحیات وي بس خلق پدې پوهه دا موای چې گفته الله بو دګر چا حکم عبد الله بو پیر صاحب چې سویلیټی کې ویلي ځکه چې د الله په حکم لګي دا قسم خبره مکو یا رسول الله صحابه کرام وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې وای د وفات نرسته یو صحابي یا رسول الله نه ویل پاتې شموز نموز کې السلام علیکم ایها النبی واغي ویل او څوک چې په دې اعتراض کې چې دا ایها النبی ولي وای لا توای صحیح بخاری را واخلا او د سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث په یو ګوره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو عبد الله بن مسعود چې مونږ بیا سویل السلام علی النبی وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله تاسو دا فقہ تسلیم وای کنه لاغوی صحابه کرام مونږه دا مطلب چې ټول صحابه کرام باندې نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو السلام علی النبی ورحمت الله وبرکاتہ دغلته کې اصل دارا چې دا عبادت ده عبادت چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او ما شانته کول پکاري دې تعلق د علم الغیب یا د حاضر ناظر سره نه ده چې السلام علیکم ایها النبی قرآن مجید کې آیتونه چې کوم نازلېږي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق ته دې قل لري کې کې به اوسه قل معنی ہوا ہے چې کله الله وی او آیا نه پکای چې قل دلته کوس اعوذ برب الفلق شروع دا پویږي نه پغلا دا عبادت او طریقه دار او داس کارو څنګه چې قران او حدیث کې راغلي پاغه نمت او پاغه طریقه وایي د موږ دغه ذکر السلام علیکم ایها النبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان دی ویلو صحابه کرام اگی کو د پیغمبر مجلس کو کبار وو صحابه و سفر کولی که ونه کولی مونږ به کو که به نه کو دا غي عقیده حاضر ناظر وسه نه بیا مې یو نبی ویل خدا اصل کې د عبادت دې ک نور طویلات ضرورت نشته صحیح جواب وکړي کې د ویل مې خبره و نشته دا عبادت ته رسول الله هم دا شان کړل په دې وجه کې څوک دا استدلال کوي دې نه دا غلطه کوي استدلال خلق دار سره دی زموږ رشتہ دار ماته قرآن مجید کې ارسشتہ نہ مارتے چھ اور سب پگشت ضروری اشیاء پگشت ماته چې قرآن مجید کې انګریزي مشته حاله لا انګریزي ټکه نه ورته درو وي زه مې حیران شوم کوم دا یو کوف 1 جگہ میں انګریزي ہمارے دل کله ورګه اوس قرآن کې جدا الله سو 1 وې نه بیا ټیک ده دا څه ته بشمیره کنزل تم جوړګه بار خلکو سورہ فاتحه بارے کې سسونه او ذکر دي چې دا داسې کنه شیطان پلانې نوم ته جوړ شي داسې کې شیطان پلانې نوم ته جوړ شي بکواس یې کوله دا یو تخمین د خلکو لګول دي روانه خبره سره رقم نه نشي جوړول دي ارزان جوړول دي
دلیل جدا چیز بھی اخکار اخکاری واضح اخکاری. ایو الاسلام افضل یعنی ایو خصال الاسلام افضل، د اسلام کم خصلت دیر غوره ده. یعنی یو مسلمان داغه نمونگا د کم خصلت بتوقع ساتو. هغه فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده. په جبه باندې خلق ولګي کنه کنزل کوي غیبت کوي. او دا یو خمش غله ده چې یو سړی نه داغه د عزت د خبره داغه بیزتی خبرې کوي. دا عام حالت ده. لګیا خلک کوي داسې کنزلې کول چاپلوسای کول دا ټول په دې کې داخل دي. بل مسلمان پسې پجبه مې لګیا هیڅ ضرورت نشته. دا غي وجه حدیث کې دا راځي چې کتاب الفرض یو سړي ته نسبت ته یو داسې خبره وکړو چې هغه پاګه کې نه. نو اوس معاملہ بدل ده. تا یو بال رو بوشته بال ټوپو دې وچرته ورځي کې نه ورځي ورځي نو کاغذ مکه نرمي یعنی واقعي پاکه دغه جرم وي نو ټیک د بال خپل ته پرې وته خو کاغه فرش وي یې هغه شی پاکه کې نه کم چته وای نو وتعالى واپس راځي. مقصد دا چې تا کوم بضاعت د جبه غلط استعمال وکړو ته خپل راځي. بل دا ما فریضه خو نه ده کنه زما دا کار دی چې زه به ګرځم د بل جرایم به معلوم خپل نه معلوم ولکه دا خپل رویه سبا کې ځان سوچ مسلمانان جوړ کې دا زمونږ کار نه دی چې فلانه سګي او فلانه سګي. زما کار دی چې زه په خپل سګم. زما ځل کې دی وخت کم جهل دی کم شرک دی کم کفر دی. نو چې کله زما د خپل عیبونو باندې نظر شي نه د بل عیبونو باندې پټ پاتې شي. دا کم خلک چې د بل عیبونه تلاش کوي نو د خپل عیوبونه بے خبره د میاس کې د کې غارونه ډېر دي. اردو کې یو شعر دی چې د بل سترګه کې بصره پریوزي نه دا د شاطر ښکاري او خپل شاطر د نه ښکاري. جبا باندې د چابي جتی مګو جبا سم خدا. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خلق وا قیامت کے جہنم تو لڑیر زی حسائد السنتهم داغی جب چکم لو کړه حسد سواد سره لو کټینګ یره د بل د بیزته په خاطر د انسانان چې یو ول پسې سلګي د شرک نرستو د جهنم ته راتلو یو بنیادی باعث ده. پدې ذیل کې بده تم خیال ساده چې کله تاسو د یو علمی خبره تنقید کوئ د چا د فکر د چا د رائے تنقید کوئ نو د رائے تنقید ہوگا صدقه حق ده. د فکر تنقید ہوگا د غستا حق ده. دارنګه داغه دلیل خو بخیه و دیرلو بخیه ولا خوس پړه چې دا به نقصان دی دا نقصان دی دا نقصان خو پاتې شو د سړي ذات یې سره ستایس کار نشته. دا زمونږ د مشرانو کتابونه بیا ورته دا پته ولګي کیسې لګلي اسو کته ول نشي. ستا په خیال دی خلکو دا حدیث نه ویلي خودی دا د دې تقاضا غني چې زه حق پرست یم نو کله بل د پاسه مار سره ټوپونه وال نه وټی دا غلطه ده. زمونږه د یو سړي فکر سره دا غ دلیل سره خبره ده دا غ ذات سره زمونږه څه کار نشته. قرآن تاسو ویل دی ویل لکل همزه لمزه دا همز لمز په خلی باندې پسترګو اشاره مشاره کول ټول ګناه دی. شونډي بوسي خلک لاس ظاهر راسي کی تاریخ کول دا قرآن وای خلق لیکن په قرآن نه کوي اګه کوي عمل به نه کوي. ويده او داغه د لاس د ضرر نه یو سړی غیر مسلم دی نو آیا تب هغه وجه نه یو سړی مسلمان دی استاد سره اختلاف دی آیا تب هغه وجه نه آیا تب هغه ټکه نه دا ګریوان ته بلا څه بیزتی وکې نه یہ تو اخلاقی برتر ہے. اخلاقی برتر ہے ځان کې پیدا کړ
یو سړی چې د سړی زوی او تا غل اخلاقی شکست ورکي بیا تماشا کا واستخ کو بناسته او کنه تا غل په جبا او په لاس باندې ضرر ورکي نو ستا لاس به هغه په گریوان کې هغه لاس وستا په گریوان زه ګوتم ګوتا شي اس بونش رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او د تعلیم کله ورکړو چې کله فلسفه لا بنیاد چانو وي د دې اسناد کمال لري سعید بن یحیی بن سعید القرشی دا غپلار ترنګ ابو بردہ عبد الله بن ابو اوفا ابو موسی اشعری دا هذا الاسناد كله کوفیون هذا الاسناد كله کوفیون د دې سند کمال لري چې دا ټول کوفه باشندگان کوفه د امام ابو حنیفه رحمه الله کله دا علمی نقطې دی یاد سره دا مو چې کوفه کې علم نو یا کوفه کې حدیث نو نو ځکه امام ابو حنیفه ته الله حدیث یادو هغه شپ ملګاو درو مو باب اطعام الطعام من الاسلام باب اطعام الطعام من الاسلام اطعام ډوډۍ خورول اطعام الطعام قرآن کې تاسو ویلي چې انما نطعمکم لوجه الله سورۃ الدهر کې چې نیکان خلق هغه چې هغه د الله د رضا په خاطر چاله خوراک زمونږ د خوراک چې هغه ټول د عدل بدل په بنیاد باندې دیو جنا د مسلمانې اظهار دانه ده مسلمانې اظهار دای چې ټایم د روټه ده او مسافر راغله ده کته پیژنې او کنه پیژنې روټه ورګه اوس دا ټیک دی چې هر استاد دوستی را تقاضا دوسته کوم دادا چې بیا خوراک ورکې هم خو چې ورکې نه بدای چې انما نطعمکم لوجه الله ولا نريد منكم جزاء ولا شکور مستانه بدلا واړو او نه دا وایي چې شکریا ادا کړه دا د ایمان او د اسلام تقاضا ده د ایمان او د اسلام تقاضاګانې خلق پریری لومبو روزه کې ده کوړه عالم دی والد صاحب وفات لګي روزي شوی اجماعت زوړ جماعت راغلی یو دعا بډاګان ناستو دعا مړی الله دې وخی یو مولا بابا او یو ورس خان بابا افغانان راغلی چرته کې سوزونه خرصول ای غریبانو ته پته نه و چې دلته کې مازیګر پرستو گاډي نه ملایي ناری جماعت ته ورانه وتی دلته کې دا مشران دلته کې دند ناستو اصلیم ناستو مشران چې خو یې تاسو ته معلوم ده خبره په بنیاد خبره چې مزدوري ځان لوګي او بیا جماعتونو باندې ګرځي لکه دا مجبورې باندې ځان پوي چې دا سره ولې مجبور شوی دی ګرځ نو نیمه نیمه چواره کجوري غیله ورکړل چې دا خوره اوس به روزه ماته کیږي چې دې خبره ډېر یو کنه غي زه دا ټایم کې دن مرالم دا خبره ما وره اوس کې موږ دوه کسانو کور کې نور دا واړه مال ټول تلو پار تلو هغه ورځ باندې زما چرګ تړل شوی نو موږ چرګ وکړو دا یې سړي تجربه کې راشي نو بیا هغه یقین نورم خاص شي چې ورزق الله تعالی اندر گئی هیڅوګه پتا نشي خوره خبره چې ما اورېدل نو ما دی پاسه لګل غاټلې ماټلې واغست چې دا کوټر ته لګانې ده نو ما دې ټول ته لګان نه مې دا بډاګان دي کنه نو خیر ما کینول کولړم نو کوړته مې چې سړي په خېړول دی واچو یوم بس کو مې الله شته هغه مګه په هیګان کورواله طبیعت خراب وګړي دا مصیبت جوړ چرګ ما ټول راول په کابلیانو مې خورا موسی شو دلالم کیناستم نبی جعفر د الله وبخي دا आवाज راغی استاد چې بار الله مسکه ټریډ کړی دا او بګې دوه درې چرګان دی یو څه بلس
ورته ما وویل مې تا رب باندې دا یقین و نو صلی الله زما هغه رزق کم چې ما تیار کړو هغه د هغې په قسمت کې لیکلو دې ته ویل لوجه الله مقصد دغه دی د دې ډېر ښه اثر وي هغې کور کې مونږ د لاړو کې وم صوفوان راغلي هم د روژې وي حوالدار صاحب د الله وبخي حجره کې میلمانه وو خواله وو د شپې د ډېر شکنځل وکړل ما ته والد صاحب او مور مې وویل چې ته پاسه دی له چای مې وڅښه غریبي زمونږ هم اخبار کې هغه پېشمنۍ مېشمنۍ مونږ په هغې باندې وکړو ډېره موده وروستو مونږ د هغه علاقې تللي وو دی بېړه وچغړېد هلته مونږ ته ګاډی خراب شو باقي نه به دې سره به څنګه اوس دې کې صوف والا راغل ما خوا کې ودرېدل ما داسې نیغ نیغ کتل زه ویرېدم ما دې پته لګي نه څوک دی ما دې ته فلانی نوم آیا د فلاني ځای نوم آیا نو بیا یې کیسه وکړه چې مونږ د رغلي ولده کې شپه ټوله کیسه راته یاده کړه بیا اوښانې راوستل زمونږ ګاډی هغې پورې وتړله ګاډی زمونږ وباسه ټیک ټاک شو دا څیزونه الله پرېږدي نه مسافر سره ښه سلوک کول در مسلمان شیوه ده دا قصه په دې کې و چې زمونږ دا یو رجحان دی عام طور چې یو سړی راشي او زه یې نه پېژنم نو زه هغه نه مخ پټوم چې دا څوک خوار پړک دی ما ډوډۍ غواړي دا تصور لږ ختم دی جماعت ته یو میلمه راغلی د هغه نه پټېدل نه دي پکار حجرې ته راغلی دی او څه غواړي واقعي محتاج دی روټۍ ټایم دی هغه نه پټېدل نه دي پکار اطعام الطعام دا د اسلام علامت دی دا صفت پخوانو پښتنو کې و اوس دا تقریبا ناپید دی الا من شاء الله پیژنګلو باندې خوري خلک زما د بل کې خبر ده څوک چې نه پیژني غریب خوار ده ختم نه او داسې نه دي کول پکار ته نه پیژنې خو تا نه هغه روټۍ غواړي او چای غواړي بس ورکوله یو پیسې دی غزان له مسله ده اصول لري تیر درس کې هم تا ویلو چې یو سړي سره دوه وخت روټۍ نه وي نه هغه لپاره سوال کول د روټۍ جایز دی یعنې یو سړي سره د ورځې خوراک څښاک نشته نو سوال کول د هغه لپاره د روټۍ جایز دی دا مطلب نه چې هر چا ته وایي چې مال یو روټۍ واخله خلک به 10 روپۍ ورکوي نه روټۍ ولا ورکوي لږ دا رجحان سمول پکار دی مونږ یو سړی نه پېژنو راغلی زمونږ کوڅه کې ولاړ جومات کې ولاړ دی یا مونږ روټۍ خورو نو باید چې مونږ په هغه روټۍ وخورو دا جدا ده کې بالفرض هغه چرګان غواړي هغه بیا بل څوک ګوري په دې باندې چې ځان کمزورې مه ګڼئ چې ما کره خو صرف سپوره روټۍ راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسوه کې ستا ته نه معلوم چې بار نه څوک راغلی ناري په روټۍ کجوري ایښې دي ورته پېښ کړی مطلب خو د خېټې تندور ډکول دي نیلوي رحمه الله به یو خبره کوله هغه وایي دا ذایقه خو تر دې دی پورې ذایقه تر کوم دی ښکته او کتار سره جوړي خبره ختمه کړه دې څیزونو ته کتل پکار دي اطعام الطعام ضرور دی او دا د اسلام علامت دی ای الاسلام خیر دا وی چې ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم یو سړی تپوس کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ای الاسلام خیر ای خصال الاسلام خیر دا ولې ګوره کله یو ته غوره وي کله بل ته وي دغه وجه دا ده چې د سړي حالات ته ګوري لکه یو سړی راشي ځوان ځلمې دی هغه تپوس کی چې یا رسول الله روزه ده پروژه کې که زه خپلې ښځې سره بوسو کنار کوم نو څنګه وي او ټیزه به نه کې ګناه ده یو ساعت پس یو بوډا راشي هغه تپوس کی یا رسول الله که زه خپلې ښځې سره بوسو کنار کوم نو څنګه وي جایز ده کم خلک چې نه پوهېږي بېوقوفان نه کوي ګوره پیغمبر په قول کې تضاد دی څه تضاد دی ته پوهېږې په خبره بوډا سړی چې کوم دی هغه ځان کنټرول کولی شي ځوان سړی ځان نشي کنټرول کولی فتاوی څومره چې ورکولی شي د هغې تعلق حالاتو سره یو خوست دی که نه زمونږ خلک نو دوی خو بس اخلص مخلص ګټې په شان سخت مقلدین پیدا کوي بس یو شی ورته ښي لچک ورته نه ښي چې دې کې دا لچک دی دې کې بس هغه فتوا ورکوه
دا صحیح انداز نه دی. باید چې سړی کې د دین پوهی. هلته یې مخکې ویل چې غوره اسلام کم دی؟ سلم المسلمون من لسانه و یده. نه حالاتو ته ګوري، داسې کسان پکې ناست دي چې فساد کوي، مسلمانانو له نقصان ورکوي. د پیغمبر د هغې د پوهولو لپاره دا خبره کوي. خو دلته کې چې کوم تپوس کوي نا کتلی دي چې دا پلان کې مالدار غوسه ورکوي، نه دا پلان کې پلا رضی سلام نه کوي چاته. یعنی د حالاتو مطابق، د جرائم مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی جواب ورکوي. دې تضاد نه وي او خامخا دې په میس کې تطبیق کوشش هم وکړه، افضل مفضول بګې هم وګوره. دا حالاتو ته ګوري چې کوم حالاتو کې کوم جواب وکړو. تطعم الطعام. ګلجاړه کې زموږ یو دوست دغه والد صاحب چلې لګولې وراغه نه ماتې استاد زه خورالم چلې نه ما ته استاد تبلیغ دا نه چې اوس بستر دې بوګ کړه. ته مالدار سره خیراتونه ډېر وکړه، زکاتونه ډېر ورکړه، غریبان غربا له جامې کپڑے ورکړه. دا تبلیغ ده. په دې هغه خپه شمه ما دې خفقان سړي تله سره درځي نه انګوټه چا وته خلکو ته سره. یعنی هر سړی دې اگر نفل عمل چې کوم دی د خپل معیار مطابق دی. یو سړی مالدار نه د مالدارۍ مطابق خیرات وکړي. تطعم الطعامات تبوسه ورکې د اسلام کم خوی بهتر دی، خصال اسلام کې کم یو بهتر دی. او فرمایل تطعم الطعام چې کله ته خوراک ورکې. وتقرأ السلام على من عرفت ولمن لم تعرف. سلام کوي خلک په دارستانه شی درکړل سلام منه کوي. پکې دوه کسان ولاړ دي، یو چې راشي یو سره سلام کوي بل بری دي لکه کوته کوي بس سلام وکړه. چې لاس ورکې دوړ لاس ورک او سلام چې کوي ټول ته سلام کو. زماده خو دې زار چاته سلام کو. بعد خلک جواب هم نه کوي. یوسف خان صاحب زموږ یو ملګری و سیټیو زواب یو ځای راتلو هغه دا یو وکار نه کونو د افغانستان زه قبلې غاړه ته کېږم په سایکل راتلو نه ته خبره کوي چې زه وایم مې هغه چې موږ سره راتلو نو ماته چې مولوي صاحب په دې پوهېږه چې تعالی څوک مه هدایت ورته وایي چې السلام علیکم نو ماته ګناه مې کړی. وی چې نه یو سړي خبره کوي چې ته سلام وکړې نو خلک خو جواب نه کوي نو ګناهګاري. او چې کله ګناهګاري کوي ته سلام سره لګې نو هغه پوهه ودا سي کنه چې دې کې دا چللې دا چللې دا چللې. اچھا مونږ د کالج خو حاضر اوسې نو دغه لطف رحمان صاحب ته کالج نه راوته سمړ الله وی دې سړي ماته چې اچھا ته سلام وکړه. څنګه چې خلک جواب نه کوي، چې جواب نه کوي نو ګناهګاري کوي. نو زما عجیب خبره نه مارته مې دا وایي بانګ هم نه وایي. څنګه چې بانګ ته کله وای نو جمعه ته راتل فرض شي نو خلک ګناهګاري کوي. څه ته ګناهګار دا بیجاد عقل استعمال نه. مونږ د ګټوخ کار کولو باندې زور ورکو. یو تقریر کې ویلو چې دا جرأت یې سره بیا چا وتا چې ګټه کار کوي. ته سره پدیم نه پوریږي چې اسبال کې د تکبر علامت ده او لاندې چې یو شی ته ګټو باندې راولې کې تکبر نشته دی یکه ضرورت ده. پدا فاعل چاله ورې دا سنت هغه استاد نه چې قرآن یا حدیث ویلي استاد نه ته ونه وینم ته کو تک پاتې شي. د علماء په مجلس کې راغي پښتو کې ناشته د ډېر سعادت او دا چاته نصیب شي الله غړي عزل کوي. چاته چې دا نصیب نشي دا کې سماوته بوته دی علماء نشستونو کې ناشتن بغاري ګډه پټول په دی وجه ګناو اسبال د ازار چې باغی پوګه باندې یو شی واچو او ځان پسې به تکبر د وجه راځو. فرمایل به لا ينظر الله رجلا من جر ثوبه خيلا. چا چې ځان پسې تکبر د وجه صادر راځو الله باغ ته د قیامت پر ورځ نظر نه کوي.
د ګیډې پټول دا واقعي تکبر د وجه کول. نن کې رسول نه ګیډې پټيږي او تکبر پکې علامت نشته، ان اراده دا تکبر نه دی، نه هغه مر ګناه نه دی. اوس علي دي سم خامخا زور دی، انا کولې زور دی سبب وګوره. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایل چې یا رسول الله زمانم کله کله ازار راخ کلیږي، خو زما اراده د تکبر نه او بل چې د بای سوي دا ټوټي لکه اموار غوندي، یعنی هغه باندې ټینګي نه، نو زما دلته کې ازار نه ټینګي. ناغه ورته فرمایل لست فیهم او لست منهم، ته پای خلقو کې نه. ټول حدیثونه تراجمه کړه ته یو نقطه به وځي. هغه دا چې جر د ثوب راخکل د کپڑے د تکبر په بنیاد باندې حرام دي. اوس یو سړي راخکلې دا هغه د اسلامي سیفورم خامخا سره کلندر زموږ نه خو دا کلندرانو ګټه پټي نه، دا کلندر اپن خو نه بدلږي بندا، خو سره ولې راخکی دا غفلت نه راخکی تکبر نه راخکی، دا خو پاګه ډیپند کوي. ما ته علم دی چې زما ګټه اوس پټي دي، په کوم بنیاد پټي دي؟ آیا تکبر د وجه کوم کله غفلت د وجه کوم؟ و دې سوزونو ته قتل پکار دي. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تب سلام کے هغه چاہتا عرفتا جتے پیجنے، بس دخل سلام کافی دی. مصافحه چې کوم دی دا تکمیله ده، تتمه ده دخل سلام. باځه بټول صلی الله علیه وسلم کې بخله سره وایي نه مطلب بخله اوه کلاس ملو نشي نو خیر ده خبر نه کوي خلک، یعنی السلام علیکم ویل پکار دی. البته مصافحه چې کوم دی دا ځان له یو مستقل عمل له او دا السلام علیکم تتمه ده. نو کته وې وسره لاس ملو کړ ټیک ده، لاس ته ملو نه کنوم ټیک ده، یوازې السلام علیکم ویل کافی دی. وګوره دې رسم علی بشو خامخا چا باندې د کافر ګمان کول اجازه دي. رسول الله چې په کومه معاشره کې اوسې ټول مسلمانانو کله منافقان پکې وو، مشرکین پکې نه وو کنه، يهود او نصارا پکې نه وو کنه. دا خامخا د ځان ته د تقوا هیزمه لګاو، دا هر څه هیزه یې کنه او تقوا هیزه چې پته لګنه سره مسلمانې کې باندې لکه څنګه چې جوړ کړی دا او دومره نری چاڼه چې چاڼه بیا دا په خپل د خپل مسلمان نه دومره نری چاڼه ما چاڼه د مسلمانانو ملک ته اکثریت د مسلمانانو نه ته السلام علیکم وایي، بس کته پیژنه نه او کنه پیژنه څوک چې مسلمانې جواب بدر کی چې مسلمان نه خبره ختم شي. والسلام کولو کې د اسلام څخه علامت ده هغه داره دا بالکل هغه لومړی حدیث په شان دي چې من سلم المسلمون چې دا چاته وي السلام علیکم نو تا هغه ته یو پیغام ورکړه چې ته زما د لاس نه د جیبه نه پس باندې په امن باندې سلامتی آګي خدا سره علیک سلیکو کی بیا حلال کی کنه اپوی نه سلام مطلب بل السلام علیکم دعا هم ده، ان زما د لاس نه د جیبه نه هم ته بچي او زه دعا کوم چې الله تعالی محفوظ وساتي. دا حدیث سے کم دے دا رستم راضی 28 کے اور 6236 کس طرح کتاب کے بھی اور تلی کے لیے کافی اقول قولی هذا استغفر الله.